نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سورة فاتحة مکی سورت تے او آیاتونه دی پدې کې حدیث شریف کې راغلی دی مفهوم داسې دی چې دا د ټولو نه ړومبې صورت الله سبحانه وتعالی پوره په پوره نازل کړی دی. د دې نه مخکې الله سبحانه وتعالی د سوره علق د ټولو نه ړومبې وحی چې کوم نو هغه 15 آیاتونه بیا ورپسې سوره مزمل آیاتونه الله پاک نازل کړیو او بیا د سوره مدثر آیاتونه الله پاک نازل کړیو او دا صورت الله سبحانه وتعالی ټول په ټول یو ځای نازل کو. د دې په باره کې حدیث شریف کې مسلم کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا حدیث شریف منقول له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی چې مونږ یعنی سوره فاتحه ما د خپل ځان او د خپل بنده په منځ کې په دوه حصو کې تقسیم کړی دا، نیمه زما د پاره او نیمه زما د بنده لپاره، او کوم څه چې معنا زما بنده غواړي نو هغه به هغه له ورکولی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله بنده دا وایي الحمدلله رب العالمین نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما تعریف وکړو، ځکه چې د دې معنی دا ده الحمدلله ټول تعریفونه د الله پاک د پاره دي، رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. نو الله پاک فرمایي چې یعنی مطلب الله پاک یعنی دې بنده زما تعریف وکړو. او کله چې هغه وایي الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما تعریف او ثنا وکړه. د دې معنی دا ده چې الله پاک ډیر زیات رحم کوونکی او مهربان دی. او کله چې بنده زما بنده یعنی دا وایي مالک یوم الدین نو الله پاک په جواب کې فرمایي چې زما بنده زما بزرگی بیان کا، ځکه چې په دې کې یعنی مونږه الله پاک یادو چې هغه بادشاہ د ورځې د قیامت دی، مالک یوم الدین یا مالک یا بادشاہ ملک د ورځې د قیامت دی. الدین دا د قیامت ورځې ته ویل شي. او چې کله وایي زما بنده وایي ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او هم ستانه یا الله مونږ مدد غواړو. نو الله پاک فرمایي چې دا آیات ما د خپل ځان او د خپل بنده په منځ کې مشترک کړی دی، شریک کړی دی، ځکه چې په دې کې په لومبۍ حصه کې یو بنده د الله پاک وایي چې یا الله ما زه چې کوم عبادتونه کوم نو هغه ستا دپاره دي. او بیا په دویمه کې دې سوال کوي چې یا الله ته به مې مدد کوې په هر کار کې او ستا نه مدد زه غواړم په هر کار کې، ځکه چې ستاسو ای الله ستاسو د حکم نه بغیر د ونې یو پاڼه هم نه ډکي او نه یو کار کېږي. نو په اصل کې په لومبي کې یعنی نیم آیات کې انسان خپل ټول عبادتونه الله ته ورسپاري او د الله دپاره ظاهري، او په دویم نیم آیات کې بیا چې کوم دی نو د الله نه مدد غواړي په دې کې.
نو دا ځکه په دې لحاظ سره دا شریک شو. بیا الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې دې مانه څه غواړي زما بنده نو زه به هغه له ورکم هغه. او بیا چې کله انسان دا وایي یا بنده دا وایي چې کوم بنده د الله پاک ته ولاړي او مونځ کوي اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اوخیا مونږ ته لاره نیغه. نو الله پاک فرمایي چې دا ټول زما د بنده دپاره دي. ولې چې دې کې دې د الله پاک نه دا سوال کوي چې الله ما ته صحیح لار وښایه او ما په صحیح لار باندې روان کړي. نو وایي دې به بیا یعنی زما مدد به د سره او دی به بیا په صحیح لار باندې روان وي. نو دا حدیث مبارک کې راغلی دي. د دې نه علاوه په احادیث مبارکو کې یعنی نور ډېر احادیث راغلی دي د سوره فاتحې په باره کې چې د صحابه یو جومات تلو او هلته چې کوم دی نو هغه خلک یعنی مطلب دا دی په یو کلي باندې تېرېدو او هغه خلکو ته چونکې پخوا نه هوټلې وي نه څه داسې بندوبست و، نو چې یو کلي ته به ورسېدو یو خلک نو هلته کې به هغوی ته درخواست وکړو چې مونږ له نن شپې له ځای هم راکوي او څه د خوراک هم لږ څه شی راکوي. نو هغوی به مطلب دا دی چې ضرور د هغوی مهماني کوله او د هغوی مېلمستیا به یې کوله. لیکن رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دا جومات لېږلی د جهاد په سلسله کې روانو په لار کې په یو کلي باندې تېرېدو نو هغوی باندې چې کله خپل حاجت پیش کو ورته یې چې زمونږ شپه به نن دلته راځي او تاسو چې زمونږ څه مدد کولی شي یعنی څه خوراک مراک هغه مونږ له راکوئ او مونږ به دلته شپه کوو بیا به سبا دلته نه ځو. نو هغوی ورته سکوټ انکار وکړو. بعضې احادیثو کې دا راغلي دي چې دا کفار ځکه چې مسلمانان خو د یو بل نه قربانېږي زاریږي چې مسلمان به راغو هغه خو بیا هر خپل شی چې کوم دی نو هغه ته پیش کولو چې څه به یې پرې خواږه لګېده هغه به یې ورته پیش کول. لیکن وایي دا د کفارو جومات وایي ته پته ولګېده چې دا خو هغه مسلمان قوم دی چې هغه نوې دعوا کوم نبي علیه صلات وسلام کړې ده د نبوتو اعلان یې کړی دا د هغه خلک دي لہذا دی انکار وکړو. د الله شان ته ګوره دغه جومات امیر صاحب دا فیصله وکړه چې راځئ دلته کې ګورو چېرته اوبه دي نو هلته کې به بیا موږ خپل پړاو واچوو. مخکې چې لږ لاړه نو هلته کې یو چینه وه هغې سره دی خپل پړاو واچولو او بس خپل ګزاره کوم ستوان وغیره یا کوم دوی سره چې خوراک یې راغشتی و هغه د ګزاره لایق هغه یې راواغېشتو راغونډې کړو هغه یې خوړو او اوبه موبه یې وڅښلې او په دې کې دی پرېوته. په شپه کې د هغوی هغه سردار د دغه کلي والا سردار چې کوم دی نو هغه مار وچیچلو او د دغه ځای پاړوګان یا نور چې کوم خلک وو چې د دې مارانو او دغه دمونه ممونه ورتله نو هغوی یې ټول راوغوښتئ په دمونه واچول خو ولې د ده افاقه ونه شوه. د ده افاقه ونه شوه دې مرګ ته قریب شو. ټولو خلکو دا خیال وکړو چې یاره دلته کې یو جومات راغلی دی او تاسو وګورئ که په هغې کې څوک داسې سړی وي چې هغه زموږ په دې سردار باندې څه دم واچوي یا څه دغه واچوي چې دی ښه شي او دی الله پاک دی بچ شي د دې مرګ نه. نو دی کسان راولېږل او د صحابو د جومات ته چې تاسو زموږ سردار مار چیچلی دی او هغه ډېر برګي حل دی لہذا تاسو که څوک داسې وي چې په هغه باندې څه دم وکړي یا څه د هغه دغه وکړي علاج وکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني. هغوی ورته وایي چې تاسو زموږ مېلمستیا نه راکړې لہذا موږ تاسو باندې به دم نه اچوو. په یو خبره باندې ستاسو باندې موږ دم اچوو چې تاسو موږ له دومره چیلې ګډې بیزې په بعضې روایتونو کې 13 راغلي په چا بعضې کې 100 راغلي مختلف قسم واقعات هم راغلي دي مختلف دغه راغلي دي. نو دی ورسره دا ای ورته چې بلکل مونږ تاسو له درکوو دومره ګډې بیزې به هم درکوو خو بس مطلب یې که تاسو دم واچولو او هغه ښه شو نو بس مونږ به درله درکوو خو زمونږ سردار چې ښه شي. نو هغوی ورسره لاړه صحابه کې امیر صاحب ورسره په خپله لاړو او هغه په هغه باندې سوره فاتحه دم کا
او په هغه ځای باندې لاړې ولګولې او بس هغه خو په دم واچولو واپس کور ته راغو خپل ځای ته راغو چې څه وخت لږ غونته تیر شو نو هغه سړی چې کوم دی سردار هغه په هوش کې راغو ورو د هغه نه هغه اثار لاړه حتی کې چې هغه خبرې وکړي وګرځېدو نو خلکو طبیعت ډېر زیات ښه شو خو ولې د عربو کې دوه خبرې یو به دی ریشا ډېر زیات وي او بل دا چې د وعدې پابند خلک وو عرب چې کوم دا د وعدې پابند خلک وو او یو دروغو دغه چې په چا باندې ولګي بهتان یعنی چې د دروغجن دی دا باغی ډیر غټ عیب ګڼلو او یو وعده باغی پوره کوله په هر حال کې به پوره کوله لہذا کله چې دا دغه شو نو بس هغه بیا سار وختي په خپله هغه ګړي بیزي راغشتي او کسانو له ورکړي چې دا غي له ورسوي نو هغه وروړي او بیا په دې کې په یعنی ای کې لګونته اختلاف پیدا شو چې دا په دم باندې دا مونږ دا دغه خلو او مونږ خدا قرآن په د باندې چوف کو نو په دې کې مطلب دا مونږ لپاره حلال دی او که حرام دی نو دی هغه امیر صاحب دا ووایي چې نه دا به تر هغه پورې مونږ نه خورو تر کومې پورې چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تللي نه یو هغه نه مو تپوس کړی نه وي چې اجازت وکړي څنګه نو هغه شانتې به بیا کوو کله چې واپس دا لښکر لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټوله کارګزاري پیش شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او دا په خپل منځ کې تقسیم کړئ او دې کې مال میسو کړئ نو داسې ډېر احادیث دي د دې په باره کې خو مطلب دا دی چې د دې یعنی د شفا دومره یعنی مطلب دا دی اثرات دي نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ډېرو احادیثو کې دا فرمایلي چې دا تاسو په خپلو بیمارانو باندې دم کوئ یعنی کله چې یو سړی بیمار وي ډېر سخت نو خو دا په یقین او په دغه سره چې کله انسان په دې باندې په اوبو باندې دم کوي چوف کوي هغه بیا سکي یا په بیمار باندې سکي نو هر مسلمان چې کوم دی نو هغه دا ویلی شي او دا دغه کولی شي دا څه خاص خبره نه ده چې یاره پلان کې دم واله دی او هغه دم واله دی او هغه دم واله دی هر مسلمان چې څوک د زړه د صدق نه دا سوره فاتحه ووایي او هغه پای باندې دم کی او هغه بیا په خپل اوس کی یا بیماری یا په خپل بیمار باندې اوس کی معشومی یا کنه داسې دغه چې هغه په خپل نشي ویلې نو دې په وایي او هغه په هغه باندې سکی نو ډیر زر به الله پاک الله سبحانه وتعالی چې دا هغه نیټه نی برابر کړي او دا هغه نیټه مقرر نه وي الله پاک به خکې دا بیمار نه او نیټه کو چې برابر یو هغه خو بیا په اس باندې واپس نه راګرځي لہذا دې ترجمه ته بیا یو پیرا دا بیا یو پیرا دې را ترجمه وایو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې ډېر لوی مهربانه او ډېر زیات رحم کوونکی دی الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه الله لره دي کوم چې پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو الرحمن الرحیم ډېر مهربان او ډېر بخونکی دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د قیامت ایاک نعبد ومستا عبادت کو و ایاک نستعین او مستاسونه ای الله مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم اخیا مونتا لار نیغا صراط الذین انعمت علیهم لار د هغو کسانو چې انعام کړی دی تاسو په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې غضب شوی دی په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو د دې تفسیر داسې دی چې یعنی مطلب دا وګوره په ډومبي آیات کې د الله پاک ډېر زیات تعریف دی او عالمونه ډېر زیات دي په ټول عالم یعنی یو خدا عالم دنیا دی بیا عالم آخرت دی عالم ارواح دی په داسې لحاظ سره دی او په داسې لحاظ سره دي چې مخلوقات یو عالم دی مثال د فرښتو بیل ټولګی دی هغه بیل عالم دی
دغه شانتې د جناتو دی، داسې د انسانانو دی، داسې د حیوانانو دی. په حیواناتو کې بیا مختلف قسمونه دي، بیا حشرات الارض وي، داسې ډېر یعنی دا ټولو مالک او چې کوم دی نو هغه الله رب العزت دی، پالونکی دی، ټولو رزق ورکوي او د هغه دپاره حمد و ثنا ټول څیزونه کوي، هغه غرونه، سمندرونه او هغه ونې بوټي او هغه میږي، هغه مارغان او هغه کبان، میان او دغه شانتې زناور او انسانان، جنات چې کوم الله پاک هغې ته هدایت کړي وي هغې او فرشتې خو هر وخت د الله پاک عبادت کوي، هغه نوراني مخلوق دی. الرحمن الرحیم الله پاک ډیر زیات مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی. علماء د دې تفسیر کې دا لیکلي چې الرحمن دا ډیر زیاته یعنی صيغه ده د ډیر زیات تعریف، یعنی چې الله پاک ډیر زیات مهربان دی او داسې چې دی په دنیا کې په کفارو باندې مهربان دی او په مسلمانانو باندې یو شانتي، ټول انسانانو له یو شانتي زندگی ورکړي، یو نور دی، یو سپومې ده، یو هوا ده او یو اوبه دي، ټولو له یو شانتي ورکړي دي. اوس څوک څه عمل کوي، څوک څه عمل کوي، نو دا یعنی الله سبحانه وتعالی ډیر زیات مهربان دی. الرحیم او ډیر بخښونکی دی، یعنی په آخرت کې به بخشش صرف او صرف مؤمنانو ته کیږي، د دې نه علاوه کفار چې کوم دي هغه په دې کې داخل نه دي. نو دا صيغه لږه د کم دغه ده. او دغه شانتي مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د قیامت. نو د دې تفسیر دا دی چې الله سبحانه وتعالی بل ځای کې په کلام پاک کې فرمایلی چې ورځ د قیامت به 50,000 کاله وي او ټول مخلوقات به الله ته مخې ته ولاړ وي. د دنیا څومره بادشاهان او څومره خانان، چودریان، وډیرګان، څومره خلک هم دي، دا ټول به الله سبحانه وتعالی ته مخامخ ولاړي او هر سړی به پریشان وي او پای کې فرشتي، انسانان، جنات، ټول خلق مخلوقات په الله پاک ته ولاړي او دروازې د قیامت بادشاهي صرف او صرف یو د الله ذات لره، د الله حکم به چلیږي چې الله څنګه فرمایي هغه شانتې به کیږي. لہذا دا ډېره لویه ورځ ده او د ابد نه چې کله څونه خلق پیدا شي تر ابده پورې، یعنی کم ختمېدو پورې کم خلق پیدا کیږي به دا ټول به په یو ځای راپاسي او بیا به چې کوم دی نو الله ته جواب دی وي، الله به ته دی نه د خپلو اعمالو باره کې تپوس کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین، په دې کې مونږه الله پاک ته خپل عبادت پیش کوو چې خاص ستا دپاره کوو. یا الله په دې کې د شرک هیڅ قسم دغه نشته. ایاک دا هم ستا یعنی خالص ستا دپاره کوو مونږه، ای الله دا عبادت چې کوو ستا نه سونه بغیر پکې مونږ بل څوک هم نه شریکوو. و ایاک نستعین او خالص هم تاسو نه ای الله مونږه مدد غواړو. بیا اهدنا الصراط المستقیم دا یو ډېر اوچته دعا ده چې د الله پاک نه هر وخت وایي د هدایت سوال کول پکار دي. څوک هم دا په خپله نشي ویلی چې یعنې زه په هدایت باندې یم. لہذا د یعنی د هدایت محتاج انسان په هر حال کې دی. یو انسان دی په ظاهري لحاظ سره خو خلک یعنی هره فرقه په دنیا کې دا وایي چې مونږ په هدایت باندې یو او مونږ په نیغه لار باندې یو، مونږ په حقه باندې یو او د قرآن او د حدیث یعنی هغه ثبوتونه پیش کوي. هر چا خپل ځان له یو خپل دغه برابر کړی دی او خو لیکن په مونځ کې مونږه بار بار دا دعا کوو، نو دا خو مونږ په خوله باندې وایو خو زمونږ په ذهن کې دا خبره وي، یا الله که چېرې زما دا کار، زما دا چې زه کوم یا کومه فرقه کې ما ځان شامل کړی دی دا هدایت باندې نه، نو یا الله ته مونږ ته هدایت وکړي. یعنی د دې نفي کول چې که چېرې دا په هدایت باندې دا نه وي او زه یې ګڼم، نو یا الله تاسو دا چې کوم دی نو ما هدایت والو کې بیا واچوئ. زما که چېرې دا لار صحیح وي خو ما پې قایم وساتي، که چېرې دا لار صحیح نه وي نو یا الله ما ته نیغه لار نصیب کړي او ما په نیغه لار باندې روان کړي چې کومه ستاسو خوښه او صحیح ستاسو په نیز باندې ای الله
یعنی هغه نیغه لار وي په هغې باندې نیغه لار باندې مونږ روان کړي چې مونږ یعنی کامیاب شو او جنت تلو والا جوړ شو او تاسو چې کوم نعمتونه زمونږ دپاره مقرر کړي دي او تاسو د هغې ستاینه په خپل قرآن پاک فرمایلې ده د جنتونو چې دا زما مهمان خانه ده او چې څوک زما د رضا مطابق وخت تیر کی په دنیا کې زما د حکم مطابق وخت تیر کی زما د پیغمبر په سنتونو باندې عمل وکړي نو دی به زه په دې کې داخلوم. اوس الله سبحانه وتعالی مزید د دې وضاحت په دې مخکینی آیات کې کوي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تاسو په هغوی باندې نو په هغې کې هدایت یافته خلک د ټولو نه لومبې چې کومونه هغه پیغمبران علیهم السلام یعنی الله پاک چې کوم پیغمبران را لېږلي هغوی د هر معصیت نه الله پاک ساتلی دي او هغوی ډېره پاکیزه زندگی تیره کړې ده ګو که هغوی څومره تکلیفونه هم تیر کړي د دین دپاره او هر قسم تکلیفونه پرې راغلي د مصلحت دپاره هم هغوی چې کوم دی نو داسې څه لار نه دی اختیار کړې چې هغه د ګمراهۍ لار وي لہذا الله پاک هغوی ساتلی دي او الله پاک اوس ورپسې دا فرمایي چې غیر المغضوب علیهم بیا وضاحت د دې کوي چې دوه قسمه فرقې داسې دي چې هغوی مطلب دا دی هغوی باندې د الله پاک غضب شوی دی او یو فرقه دا ده چې هغوی باندې د الله پاک غضب شوی دی په دنیا کې او یو فرقه داسې ده چې هغوی ګمراهان شوي دي او د دې اظهار الله سبحانه وتعالی په کلام پاک کې ځای په ځای فرمایلی دی ځکه چې چا باندې غضب شوی نو هغه یهودو چې هغوی به خپلو پیغمبرانو ته تکلیف ورکولو د هغه خبره به یې نه منله او هغه پورې به یې مذاقې کولې او د هغه خبره چې به یې وکړو هغه به یې په خندا او په دغه باندې په ګپ به یې واخیسته نو او بیا اخر کې تر دې حده ورسېده چې بعضې پیغمبران یې قتل کړه او هغه یې شهیدان کړل نو په دې باندې الله پاک لعنت وکړو او د الله صریح نافرمانی کړې وه لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سوره بقره کې فرمایي مفهوم د آیات داسې دی چې یعنی مطلب یې دی ما منې کړي چې د خالي په ورځ باندې تاسو ښکار مه کوئ او هغوی ځان له یو هیله جوړه کړه او بیا د ښکار دپاره او هغه ښکار یې چې کوم دی نو شروع کړو نو الله سبحانه وتعالی د هغوی نه شادوګان او خنزیران جوړ کړه نو او بل دا دی چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې غیر المغضوب علیهم چې په چا باندې غضب شوي وي د هغوی نه مې مه کوې او ولا الضالین او نه مې د ګمراهانو نه کوې ګمراهان څوک دي ګمراهان په ظاهر کې چې کوم یعنی مطلب دا دی نصاره دي هغوی هم ځان ډېر په هدایت باندې ګړي او هغوی دومره علو کا دا پیغمبر د ذات په شان کې یعنی د عیسی علیه السلام چې هغوی هغه د دریو نه یو خدای وګڼلو یا د خدای زوی وګڼلو او بیبي مریم هم خدای وګڼلو نو الله پاک فرمایي چې یعنی مطلب د دغې نه سوال کوي چې دا خلک ګمراه شوي دي او هغوی دومره په دې ګمراهۍ کې لاړه په بره باندې چې اوس سوال هغوی د الله نه کوي هغوی د مسیح علیه السلام نه کوي او دغه شانتې په دنیا کې نور ډېر فرقې دي چې هغوی خپل بزرګان او دغه چې کوم دی په خدایۍ سره بللي دي او په خدایۍ سره داسې بللي دي چې یعنی مطلب دا ای ورته وایي چې دا حلال کاري او هغوی ورته وایي چې دا مه کوئ نو هغه حلال کار نه هغوی منې کېږي او حرام کاري خو چې هغوی ولې اجازت ورکړي الله پاک حرام کړي وي او هغوی ولې اجازت ورکړي نو هغوی یې بیا هغه کوي نو دې ته یعنی عبادت ویلی شي ځکه چې یو یهودي مسلمان شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سوال وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مونږ یهودیان زه چې کله یهودي وم یا یهودیان چې څومره دي هغوی خو خدای سره څوک نه شریکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تپوس وکړو وایي ستاسو علما چې کله تاسو ته د یو حلال څیز په باره کې ووایي چې بهی هلکه دا به نه خورئ نو تاسو د هغې نه منې کېږئ که نه منې کېږئ بالکل منې کېږو ځکه چې وایي بس هغوی مو منې کړي نو بس بیا مونږ نه خورو ګو که هغه الله پاک حلال کړي وي او وایي چې کله تاسو یو حلال شي وي نو هغې نه خو تاسو منې شئ ځکه چې هغه الله حلال کړي وي
او داسې حرام شي وي او هغه یې درته وایي چې نه بس دا خیر دی خورئ او بس د دې کې هېڅ قباحت نشته نو تاسو هغه بیا خورئ او د الله حکم ته نه ګورئ نو وایي دا هم د هغې عبادت شو د هغې حکم منل دا د هغې عبادت په زمرې کې راځي لہذا یعنی دا مطلب دا دی چې یو قسم عبادت ته څوک د چا یعنی هغه حکم چې کوم الله پاک د هغې نه منع فرمایلی وي او هغه د هغې حکم جاری کوي چې دا کوئ کولی شئ تاسو نو دا صریح نافرمانی ده د الله سبحانه وتعالی او د هغې خلکو اتباع کول او د هغې خبره منل دا یعنی صریح چې کوم دی نو د الله حکم ماتول دي لہذا دا فرمان برداری چې کوم ده نو دا داسې دي لکه چې د هغه عبادت کوي او دغه شانتې د حلال حرام کې چې هغې بدلوالی کوي دا حق صرف الله سبحانه وتعالی ته حاصل دی یعنی چې دا حرام او دا حلال دا الله پاک مقرر کړي دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم څو پیرې داسې یعنی د احادیثو کې فرمایلی دي چې مطلب دا بس الله پاک دا حدود مقرر کړي دي لہذا دې کې زه تبدل او تغیر نه راولم بلکه الله پاک یو وحی به راولېږله او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به الله پاک وفرمیل چې اوس دا کار داسې کوئ نو بس هغه به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره کولو یا هر پیغمبر چې کوم کار کړی دی هغه د الله په حکم سره کړی دی لکه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام په واقع کې چې کوم د کشتۍ ماتول دي د ماشوم قتلول دي او یا هغه دیوال جوړول دي نو په ظاهر کې دا ټول کارونه داسې وو چې هغه د شریعت خلاف وو لیکن د الله د حکم مطابق هغه چې کله بیا موسی علیه السلام ته د هغې هغه دغه کوي یعنی تفصیل بیانوي او د هغې باندې پوهیي چې د دې کې وروستو دا مقصد و خو دا ټول ما د الله د حکم مطابق کړي د الله ما ته داسې فرمایلي چې داسې کار وکړه لہذا ما خپل د نفس خواهش مطابق دا کارونه نه دي کړي ما د الله د حکم مطابق کړي دي نو یو پیغمبر هم داسې کار نه کوي چې هغه د خپل خواهش مطابق یعنی هغه چلیږي بلکې هغه د الله د حکم مکمل تابع وي الله او بیا چې وی کله دا صورت ختم کوي نو په آخر کې آمین وایي یو حدیث مبارک کې راغلی چې چا آمین د امام آمین سره برابر شي نو الله پاک او ورسره فرشتین چونکې آمین وایي چې کومې په مونځ کې شریک وي نو وایي چې امام سره او فرشتو سره د چا آمین برابر شي الله پاک د هغه مخکیني ټول ګناهونه معاف کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له په دې باندې عمل توفیق راکړي زموږ ګناهونه دې معاف کړي او موږ دې په نیغه لار باندې روان کړي سره زما او زموږ ټول مؤمنان مسلمانانو او اهل عیالو او دغه سره یا الله په موږ کې څوک بیماران شفایابي کې څوک قرضداران د قرضونو اخلاص کې د چا څه حاجتونه دي شرعي یا الله د خپل غیبي خزانو مته پوره کې څوک په څه قسم مشکلاتو کې دغه مشکلات ختم کړي د یا الله زموږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شوي د هغوی د ټولو مغفرت وکړي او موږ ته هم د راتلونکي منزلونه اسان کړي د چا د معاش مسلې یا الله د حق والا د رزق فراخ سبب ولو کړي او د چا اولاد مسلې یا الله اولاد ولا صالح اولاد ولا ورکړي او د چا نور سم مسائل وي یا الله ته د خپل غیبي خزانو ته پوره کړي په آخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم